السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه د سوات پریس کلب کې موجود یم او دلته د ملکنډ ډیویژن په سطح باندې ګرینډ جرګې تابع شوه چې په هغې کې تاسو ته معلومه چې ملکنډ ډیویژن آفتزاده دی، دهشتګردۍ واله دی، مختلف دلته ستونزې مشکلات دي او دلته چونکې د حکومت د طرفه بیا دغه ټیکسون لګي د امن خبره ده او ډېرې خبرې اترې دي. په دغې حوالې سره دا مشران غونډ شوي دي چې د ملکنډ ډیویژن د مختلف اضلاع نه نمایندګان راغلي دي، ولس راغلي دي. هغو سره خبرې اترې کوو چې د جرګې مقصد سره ایجنډۍ سره نو راځئ د هغو تاثرات اورو چې هغو په دې حواله سره څه وایي. موږ د دې خبرې په حق کې یو چې سرکار به هم زور نه کوي، موږ به هم زور نه کوو. خو که سرکار زور کوي بیا موږ تاسو ته دې نه نشو منې کولی چې تاسو به زور نه کوئ، بیا به ټیک زور کوئ. بیا که ټکټر راځي ټکټر ولسېږئ، که ګاډی راځي ګاډی ولسېږئ، که بلډوزر راځي ولسېږئ. چې کله په یو ملک کې د قانون او د آیین لارې ونیول شي، پابندي پرې ولګي، بیا هلته خلک چې کوم دی په حقه دي چې هغه غیر قانوني لارې اختیار کړي. د قانون اول احترام به سرکار کوي، سټیټ کوي، بیا به ولس کوي. چې کله سټیټ د خپل قانون په خپله باندې دغه نه کوي، احترام نه کوي، د ولس نه به یې څه غواړي. نو عزیزانو په دې کې یوه خبره درته زه کوم، دلته ملګرو ته اشاره هم وکړه، دا کار د زور کار دی. زور معنا د ټوپک نه، د ډز نه، د خلکو د زور. که موږ د خپلو مطالبو شاته ولس ودرو، هر یو کار چې موږ یې څنګه غواړو هغه شانته به کېږي. چې دا کم مرجر دی کړی دی دا غیر آئیني کړی دی، لہذا موږ دلته د ټیکسونو نفاذ غیر آئیني او غیر قانوني موږ دا ګڼو. درېیمه خبره بیا دا د سروې پاکستان په نامه باندې دلته کې د خلکو ملکیت چیلنج دی، د خلکو ځنګلې، د خلکو د غرونو ځمکې دا نیسي او دا رنګه د ایکسپریس وی خبره ونه په دې باندې مشرانو خبره راوسته. په دې ټولو کې دا مطالبې وکړي چې سرکار د قانون ومني، آیین دې دلته دغه کې بالادست کې او دلته په دې مسایلو کې د خلکو چې خپل کوم قانوني حقوق دي د دې د تجاوز نه کوي، د دې د تجاوز نه کوي، د خلکو د دغه دې ومني، حقوق دې ومني. د سوات او ملکنډ ډیویژن ته چې کوم درپیش مسایلو په پای کې د ټول نه اولنۍ مسله زمونږ دلته د امن و امان ده. اوس هم د اطلاعات راځي چې په بعض ځایونو کې داسې مسکرینټس یا دهشتګرد هغه ناست دي او هغه په دې تاک کې دي چې کله موږ ته موقع میلاویږي او هغه موږ د حالات په خرابو ځکه ځای په ځای باندې هغه حملې اوس هم کوي. دویمه خبره په سوات کې د ټیکسونو په حواله کې وه، د ملکنډ ډیویژن د ټیکسونو چونکې د ملکنډ ډیویژن دا ټیکس فری زون او اوس دي دا کوشش کوي چې په دې کې دلته ټیکسونه ولګو. نو د ملکنډ ډیویژن خلکو دا یو مصمم عزم کړی دی چې موږ په هېڅ قسم داسې ټایپ ټیکسونو ته تیار نه یو. درېیمه د سروې پاکستان په نوم باندې چې کم دی پروګرام شروع کړی دی چې یاره د خلکو ځمکې دغ کوي او هغه ډیفینس منسټرۍ ته حواله کوي. نو په دې حواله باندې هم خبره وشوه چې دا موږ دې ته تیار نه یو. او څلورمه خبره چې کومه وه نو هغه د موټروی چې وه نو هغه وی چې دوی به د سوات د سیند په غاړه جوړ کړی شي او د زرعي ځمکو او د دې نه د اجتناب وکړی شي. نو د ټولو دا یو عزم ظاهر کو چې که په دې باندې حکومت عمل وکړو نو د ملکنډ ډیویژن په لیول باندې موږ ځای په ځای باندې احتجاجونه کوو او خپل اواز به رسو او په هیڅ حل باندې به هم حکومت په دې باندې عمل درآمد ته نه پرېږدو. دغه جرګې په هغې نیوکې کړې وې، ویلي وو چې دا نه دي پکار حکومت ته ایوانو ته خپل خبر رسول ده. هغه جرګه دومره مؤثره نه وه. بیا هم هغه پرېښودنه شو، خلک بېکوره شو، مرګونه پکې وشو. اوس چې د تېر کال 2022 کې یو ځل بیا داسې حالات جوړ شو چې سوات کې بیا چې هغه حالات راځي د امن کمیټۍ کسان په غړي شو، غړي چې هغه په نښه شو او په هغې کې چې دې جرګې عام خلک ځان سره چې ملګري کړل، شوقونه ډک شو، نشاط جوړ شو، مټه، کابل، بریکوټ، خلک راپورته شو چې موږ امن غواړو او د هغې کامیابي وه چې نن په سوات کې امن دی. جرګې ډېر ښه کردار دی، زه چې رابطه شکریه هم ادا کوم او ما سره هغه ریکارډونه شته او دا ټول ریکارډونه شته او کوم د ډیجیټل جرګې د سوات صحافیاتو چې دی نو هغه ښه کردار ادا کړی دی. هغه خبرې چې دی ایوانونو ته هم رسولي دي او خلکو ته هم رسولي دي، په هغې کې هم چې شعور پیدا کړی نو دونه دا درخواست دی کمې خبرې وشي ټول په وایي، کمې خبرې چې وشوې ډېر په زړه پورې دي خو عام خلک ځان سره شریک کړي. دا یو داسې قوم دی چې په یو خبره باندې ودرېږي بیا
شاته کېږي نو څنګه چې نیاز خان وویل زمونږ صحافیانو مخکې هم ستاسو سره مکمله ملګرتیا کړې ده بیا به هم کوو ولې چې موږ هم د دې علاقې خلک یو او زه چې وګورم نن په دې پریس کلب کې نو د سوات د ملکنډ ډیویژن چې څومره ګرین دي هغه دلته راغونډ شي زما یقین نه کېږي چې که تاسو ټیکه وکړه او دا خبر په رښتیا وي داسې چې رات کې باد وي زموږ دا خبره موږ یو ورځ راغونډ شو بیا 2 میاشتې مطلب دا دی چې چاته کې څه مسله راشي په هغې کې دا کېږي زما یقین نه کېږي چې دلته یا ټیکس ولګي یا څه بل څه وکړي یا څه بل څه وکړي موږ د هغې په قانوني او آئیني او تاریخي معاهدو پاسداري غواړو چې څو پورې دلته کې د قانون بلادستي نه راغلي زمونږ حیثیت د لاهور باشندان په شان برابر شوی نه موږ ترقي نه کړي موږ ته د حکومت چې د آئیني کمې ذمهوارۍ دی هغه یې نه پوره کړي او په دې د قانوني دغه نه علاوه دلته کې زلزلې وشوې تباهي راغله دلته کې دهشتګردي وشوه دلته کې د دهشتګردۍ نه وروسته پوځي اپریشنې وشوې بیا د پوځي اپریشن نه وروسته دلته کې سیلابونه راغلو نو د سوات معیشت او یعنې خلکو کړې وکړې کورونه یې پرېښودو کاروبارونه یې تباه شو مالونه یې څښا شو نو د هغې تباهۍ او د هغې قربانۍ او د هغې آی ډي پي ژوند نه وروستو بیا په دې خلکو باندې یو ټیکس نافظ کول دلته کې نور قوانین راوستل نو دا غیر آئیني هم دي او دا د دنیا قانون هم نه مني زما خو دا فرض دي په حیثیت د چیرمین چې زه به د یو سړي نشاندهي کوم او د انتظامیې دا فرض دي چې هغه به یې نیسي جیل ته بیا اچوي خو زه وکیلانو خپلو وروڼو ته درخواست کوم جوړې ورته غواړم چې مهرباني وکړئ د دغې خلکو کیس مه اخلئ که تاسو د دغو خلکو کیس اخلئ نو دا شی نه حلېږي که تاسو دغې خلکو د انکار وکړو نو دا چرسي به هم پروت وي او دا غل به هم پروت وي او چې څوک یې بیا دا کوي په دې کې غټ رول چې دی هغه د وکیلانو صاحبانو دی خیر دی دا قوه د پیسو سوچ هم راځي او هغو ته به مشکلات هم په دې کې راځي خو چې څنګه هر سړی قرباني ورکوي نو د وکیلانو نه موږ دغه قرباني غواړو چې داسې قسم جرایم کیسونه تاسو مالی دا ستاسو زموږ لپاره پوره نورې ځان مه کوئ دغه وده مو پوره باقي سوال زموږ ډېر هغه عوام دلته اوسي چې په ایمان موږ یو ځل شوجیب نه شو چې موږ ته اعلان نه شي که نه موږ یو ځل شوجیب نه شو هغه بلونکي خلک یې وکړه د بجلی بیل داسې ګڼو لکه شپږم مونځ د هغې را سره غم یو چې راشي نو هغې دغه ته یې نه ګورو چې ما پورې څومره بیل راغلی دی خو هغه تاریخ ته یې ګوري تاریخ یې کله دی یا تاریخ یې وانه داسې خلک شته چېرته ریکوري ټول د سوات ملکنډ ډیویژن خلک کوي د ملکنډ ډیویژن په مسایلو باندې یو اتفاق وشو چې ټول ملکنډ ډیویژن 1 کروڑ آبادي چې ده په یو اواز باندې به د دې ملکنډ ډیویژن د 10 اضلاعو په کم ضلع کې په کم تحصیل کې هم د امن و امان ایشو راوچتیږي او که د حکومت د ریاست د طرفه د ځمکو د نیوو په شکل کې زیاتې کیږي او که لا قانونیت طرف ته حکومت په خپل ځي او یا زمونږ نه د ټیکسونو مطالبه کوي چې کم مونږه نشو ادا کولی د دې سره زمونږ خپله تاریخي طور د انګریز د دور حکومت نه راواله تر ننه پورې دستاویزات موجود دي حکومت په دلایلو باندې په قانون باندې زمونږ نه ټیکس او کسټم نشي اخیستی که داسې ایشو راځي نو تحصیل په تحصیل باندې په دې ملکنډ ډیویژن کې به کم سے کم 40 تحصیلونه او موږ به دا اعلان کوو چې تحصیل په تحصیل به روډ بندیږي تحصیل په تحصیل به پایجام جوړیږي تحصیل په تحصیل به شټر ډاون کیږي تحصیل په تحصیل به خلک راځي د روډ د پاسه به کینی د حکومت رویه ته موږ د شک په نظر باندې ګورو ځکه چې د دې حکومت د اقداماتو په نتیجه کې دلته د صوفي محمد تاریخ شروع شو د هغې د جلسو وزیریانې به تحصیلدارانو اخیستې هغې به ورته چندې ورکولې زموږ ډیپټي کمشنرانو چې تاسو جلسې کوئ د صوفي صاحب نه پس د طالبانو د تحریک سرپرستی به هم زموږ دغې ادارو کوله او دغې حکومت به کوله د حکومت واکدارانو به کوله پی ټي آی هم زموږ د حکومت واکدارانو جوړ کو زموږ بلکې په هغې کې د فوج د جرنیلانو نومونه راځي د آیسای د چیفانو نومونه راځي چې هغې د پی ټي آی د پروموشن دپاره هغې کار کړی دی او خلک یې د لاسو خپونه تړلی دی او هغې ته یې حواله کړی دی
نو په داسې او هغې یو ډېر لوی انتشار دی ملک ته راوړو هغه پالیسۍ ډېر لویه بدامني راوسته دی ملک ته نو که اوس هم دغه شانتې پالیسیانې چلیږي بلکې هغه په ډاینینګ روم کې کینی او په ډرایینګ روم کې کینی او هغه خپل ګپ شپ لګوي او د سګرټ نه لوګي وباسي او پالیسیانې جوړوي ملک ته که داسې نه کو داسې به وکړو داسې په دې باندې به امریکې نه دونه پیسې والو په دې باندې به د روسیانو نه دونه پیسې والو په دې طریقه باندې چې پالیسیانې جوړوي هغه په خلکو امپوز کوي نو د دې نه به ډېر لوی ریاکشن پیدا کېږي په خلکو کې نو د ملک د تباهۍ دپاره د مونږ د دې د اقدامات ګڼو د دې د لارې د روکاوالو به مونږ انشاءالله د دې جرګو او د دې عوامي پاڅون په ذریعه به د دې لار نیسو کسټم او د ټیکس خبرې چې روانې دي چونکې دا خو یو جدا یو بیل تاریخ دی کله چې پاکستان زم کېدو د هغه وخت نه دا معاهدات شوي دي یو زموږ سره مطلع لوزونه شوي دي چې دا به ملکنډ ډیویژن به ټیکس فریز ونی په هغې حواله سره حکومت بیا یو سټیپ اخیستی دی اف بي آر والا ایکسایز یو ډپارټمنټ دی هغې ته ویلي چې هلته رجسټریشن شروع کا نو موږ د هغې خلاف یو په سوات کې به بالکل دغې خبرې موږ جوګه نه یو چې یاره دلته کسټم ولګي بیا چې کوم د امن خبره ده د امن په لحاظ سره د سوات خلکو ډېر قربانیانې ورکړي که صحافي برادري ده که سیاسي پارټیانې دي او که هغه ولس دی او که پولیس دی ټولو قربانیانې ورکړي دي او په سوات کې د هغو د وینو په بدله کې موږ ته امن میلاو شوی دی مشران په دې خبرو باندې چې کم موږ ته د ستونزې دغه دي را روانې دي او کم مشکلات دي د هغې نه چې ځان خبر کړي او بیا قوم د ځان سره شاملول دي او د هغې هغه اوله مظاهره چې کوم ده نو هغه د امن په سلسله کې دلته چې کومه د دهشتګردۍ دا دوباره دغه وشو اعظم په مټه کې ډي اس پي چې کوم دی نو هغه پکې زخمي شو او هلته کې نوره دا مسله راغله نو هغه وخت نه دا جرګه شروع شو او خلک یې ورو ورو دغه کړو د هغې اثر تاسو وکتو چې الحمدلله خلک راپاڅېدو په ډېر لوی دغه باندې د نشاط چوک هغه ما په خپل خبرو کې هم داسې وویل چې هغه اوس هم په ټلویزیون باندې چې کله د دهشتګردۍ راځي نو هغه خبره هغه چغې د خلکو راشي چې په خپله خاوره امن غواړو نو امن الحمدلله د هغې سره به راځي د ډېر وخت نه دا ریکویسټ کو یو همبل ریکویسټ کو سرکار ته ځکه زموږ مور پلار دی چې یاره زموږ سره د موټروې په باره کې الټرنیټ لار شته نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ په باغچو په پټو باندې دا میګا پراجیکټ مه بیایئ تاسو د سیند په غاړه دا د پروټیکشن وال په ذریعه باندې تیر باسئ او عوام ته به ریلیف میلاو شي جګه به پکنیک پوینټونه